صادق علیه الصلوة والسلام حدیث د مولوی څه یوه ورځ ابلیس خپلو لښکریانو ته خپلو یارانو ته دوستانو ته شیطانانو ته یوه جمله وکړه ورته یې د څه که ابن آدم بشر باندې درو شیو کې کامیابي مو ته میلاو شوه که نه وشه بشر مو زوال طرف ته جهنم طرف ته بتلای شو. حدیث دا دی اذا استمکنت من ابن آدم فی ثلاث لم ابال ما عمله که چیرې ابن آدم باندې بني آدم باندې مو کامیاب شو درو کرو کې درې کارونه کامیاب شولو دغو درې نتیجې مو حاصلې کې انسانانو حوالې سه څوره عملونه کوي ودې کې وشه بیا کامیابي مو دی هغه څه شی دي درې کارونه دی فانه غیر مقبولین یو عمل یې نه قبلیږي اذا استکثر عمله کله یو کس خپل عمل زیات وګڼي یو دا غوټه بیماري ده څوره عملونه ویلې نه وکړي خدای درګاه کې څوره عبادت ویلې نه وکړي ای سبا وایي ما ځوان سي تالا یې ما نه خدای تلې لګولې دي ما ته تلې لګوه ځان ته څه لمنځونه بېله ورچوي روژې بېله ورچوي حجونه بېله ورچوي څوره عبادت وکړي څه توصیه یې څه خدای هېڅ مه نه دي کړي داسې سوچ مه دی خبرې ته دا دی ونسیه ذنبه شیطان دی یایي څه چې خپلې ګناهانې مزي په ویر کړله او مزي همیشه دپاره ځان ته مخ ته کېږده یې نه یې که څوره ګناهانې وغیره د کړي چې د څټه کړي دي که نه هغه ما په ویره وه مخ ته کېده وایه څه زه ماغه یم څه هغه ګناهانې در نه کېږي ور نه شوي دي که معاشرې کې د څوک څه پوي ویلې نه څټي د ویلې نه ځان ته خپلې ګناهانې ور مخ ته که ځان خو د پېژندې که نه څه چی شی دا مهمه ده شیطان دی دخله العجب او دریمه دا بیماري کې انسان ته ولګېږي څه عجب خود پسنده ځان ښه ګڼي ځان مومن ګڼي ځان اطاعت گزاره ګڼي نورو کسانو ته ګناهګارو نظیر کوي څه پلانکای 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 این معاشره تقریبا دغې بیمارۍ سره روبرو دی زه د ځان ښه ګڼم څه منبر نه اوسم تاسو ته یې مو څه هلته نظیر دی یو خدای خبر دی په اصرار د کربلا سوچ مه دی پروردګار دې مو مغفرت وکړي شاید دا دی چې زه ځان تاسو نه ښه نه وګڼم تاسو ځان بل نه ښه نه وګڼئ دا ده اصل شاید دا دی که خود پسندي راغله تباهي بیا